زما او تاسو چې ګوره په دې دنیا کې دا جون تیرو کنه ما او تاسو نه به الله تپوس کوي، الله به رانه تپوس کوي. زه دې ځان ته وګورم آیا زه چې دا جون تیروم نو زما دا جون هسې بېسې تېرېږي که نه څه مقصد زمونږ شته. حدیث کې راغلی دی الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. The world is a jail for believers and a paradise for disbelievers. چې دا دنیا د مؤمن دپاره قیدخانه او د کافر دپاره جنت دی. محترمو سوچ پکار دی. اصل کې د دنیا د مؤمن دپاره قیدخانه ویلې ده، د دې مطلب څه دی؟ ګوره د مؤمن چې کله په دې دنیا کې ژوند تېروي که نه جي نو د دا ژوند پابند دی، دی یعنې پابند شوی دی. دی داسې نشي کولی چې لکه ګوره د دې مثال به تاسو له زه درکم، لکه جیل ته چې کله یو دغه لړ شي که نه جیلي لړ شي نو هغلته قید وي، نو دی خو د جیل د اصولو پابندي کوي که نه، دی خو چې جیل کې ورته څه لکه څه حکم کېږي دی هغه شان کوي او نه یې څه آزاد پرېښودي دی هلته پابند وي. نو دغه رنګې دا جیلخانې چې دی دنیا ته د مؤمن د مسلمان دپاره وي د دې مقصد دا دی چې دی پابند دی. دی ګوره دی به دی چې سر راپاسي نو پابندۍ سر راپاسي، یعنې ځکه چې د سهار لمونځ پرې فرض دی، د غرمې د مازدیګرې د ماښامې د ماسخوتنې چې څو تاسو د ټایمونو ته وګورئ. ګوره که یو سړی مالدار دی نو دی پابند دی، دغه رنګې که غریب دی د هغې ځان له پابندي ده. که یو سړی لکه ډېرې خبرې داسې دي که نه، لکه د هر طرف نه چې ته راتاویږي نو ډېرې خبرې داسې دي. یو سړی مالداره دی، دی چې کله مالداره دی نو ده باندې حج پر دی به حج کوي، که یو سړی مالدار دی به زکات ورکوي. دغه رنګې د دنیا ډېر شي اصول داسې دي چې هغه د ما او تاسو ته مخې ته دي. نو د مؤمن مسلمان دپاره چې دا دنیا قیدخانه ویلې شوې ده، د اصل وجه دغه ده چې دی په دې دنیا کې پابند دی، دی د الله تعالی د احکاماتو پابند دی، د نه به تپوس کېږي، د ده نه به پوښتنه کېږي. نو زما مشرانو، زما محترمو، زما او تاسو چې ګوره په دې دنیا کې دا ژوند تېرو که نه ما او تاسو نه به الله تپوس کوي، الله به رانه تپوس کوي. نو ولې مونږ دا ژوند داسې تېرو، ولې داسې تېرو؟